ګینر ډیر لوی سنت دی. رسول الله مبارک په کې داسې ګوتې مبارک هم بولې د مینې نه داسې ښکله به یې کړه. پوه شلی؟ تمام انبیا علیهم الصلاة والسلام ګیرې وي. دا ډیره لویه نښه ده. پټکي او ګیره د پټکي نه هم لوی سنت او نښه ده. قسم دې ستاسو خیرخواګان یو. پیسه ګټل هم مقصود نه دی، شهرت هم مقصود نه دی. الله دې مونږ باندې هم رحم وکړي، په تاسو هم رحم وکړي. راځئ دا اراده کوو چې نن نه بعد به د حضور سنت سره لبې نه کوو. کم کس چې دا ګیره خوري یاد ساتئ، که مونږ مونځ کوو دا ګناه مونږ سره، مونږ چې هر عمل کوو دا ګناه مونږ سره ده. او الله دې نه کړي مونږ قبر ته لاړ شو د رب ذوالجلال قسم درته خورم، قرآن مې مخکې پروت دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه انور کې دا قلب اطهري جړیږي، خفه کیږي. اے مسلمانه بس کا څو به ګناهونه کوي. زموږ والد صاحب به وي ظالمانو دومره غوسه وکړئ چې سار رب العالمین مخکې ودرېدی شئ، جبار و قهار مخکې ودرېدی شئ. دې لپاره توبه کوو که نه کوو؟ امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کم کس ګیره خوري د رسول الله مبارک سنت نالی ته غورځئ، خلق ودله چې کله کته کوز کی قبر ته را مخ ولا قبلې ته کی یو څو ورځې بعد لاړ شئ، د ده قبر وکنئ، د ده مخ به قبلې نه اوړي دي، د ده مخ قبلې طرف ته نشي کېدی. نو زه ستاسو خیرخوا یم، دا علما خیرخواګان دي. توبه وکړه، انسان دی، کمزوری دی، مونږ هم کمزوري یو. دا نه ده چې علما شلو نو ورسېدل اسمان ته، نه، مونږ هم کمزوري یو. چې کم دی حضور امتیان تاسو یې هغه حضور امتیان مونږ یو. و بس راځئ چې ټول دا عهد وکړو چې نن نه بعد به سنت مخالفت نه کوو، ګیره به نه خورو، ګیره به نالی ته نه غورځو، حضور به نه خفه کوو. بېشکه دی څوک خفه کېږي خفه دي شي، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. ما یو تبرک راوړی دی، وخت لږ دی. زه اکثر زما والد صاحب رحمت الله علیه به دا تبرک وړو. د دې تبرک د برکته په زرګونو خلکو باندې هغه ګیرې ایښودي دي. خو نن مونږ یې په مخونو نه پرېږدو، پرېږدئ. دنیا دې مونږ ته هر څه ووایي، مونږ به څوک راضي کوو؟ ټول ووایه څوک به راضي کوو؟ داسې نه اوچت ووایه څوک به راضي کوو؟ خالق څوک دی؟ رازق څوک دی؟ مالک څوک دی؟ الله. چې الله دی او دنیا کې ټولو کې حسین، خسته، محبوب، معطر، منور، اعلی، ارفع، د چا چې د ویښتو د زلفونو رب ذوالجلال قسمونه خوړل دي. نن د هغه لاره مونږ پرېښې ده، د یهودیانو، قادیانیانو، مرزایانو، د شیطانانو لاره نیولې ده. لعنت به ولېږئ. مونږ محمدیان یو. توبه وکئ بس. مونږ نه الله څومره ګناهونه شوي دي. توبه. څوک چې دا عهد کوي چې نن نه بعد به ګیره نه خوریم، کافرانو، یهودو، نصاراو په طریقو لعنت لیږم. محمدی ما حضور خوشحالوم، حضور شفاعت حاصلوم، جنت طلبګارم، جنت ته تلل غواړم، قبر او قیامت مې روښانه شي. ما تبرک راوړ دی، معمولی تبرک نه دی. دا د امام الانبیاء خاتم النبیین شافی محشر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر اطهر لپاسه چې کوم غلاف دی، دا د هغې ټوکړه ده زما په لاس کې. هسې هم لارې بندې دي، نشئ تللی. راځئ چې دلته دیدن وکړو. او بل طرف ته زما په لاس کې د بیت الله شریف د غلاف ټوکړه ده، حضرت جي رحمت الله علیه را کړې وه. الله دې ورته کر وکړه جنتونه نصیب کړي. دیدار وکړئ. اول دا شنه شنه ټوکړه ښکاري که نه؟ دا شنه دا د جانان دی کور مبارک، هغه د پردې ټوکړه ده د جنت. او د بل طرف ته د غلاف کعبې ټوکړه مبارک ده. زنانو ته به هم دیدار وکوي انشاءالله. څوک چې دا عهد کوي چې نن نه بعد به ګیره نه خوریم، پخه توبه، هغه د راشي، زه به د هغه په مخ باندې دا تبرک لګوم. راځئ ماشاءالله، راځئ راځئ محمدیانو، پرېږدئ الله لپاره، رسول الله مبارک لپاره خپل نفس خپل پو لاندې کئ. الله به تاسو په دنیا او په آخرت کې وځلئ.
راځي انتظار مکوئ د مرګ هیڅ پته نه لګي راځئ ماشاءالله ماشاءالله مبارک مبارک ټول وای مبارک راځئ راځئ شابه راځئ علما دغه نه مشرمېږئ خیر دی حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه او سید لپاره خپل پهلواني بهللې وه او الله بلند کړ مکوئ انتظار د مرګ هیڅ پته نه لګي څوک چې ګیره کوتری کوي څوک خرئ د هغه په مخ باندې دا مبارک دغه لګول غواړم راځئ راځئ پرېږدئ دنیا به هر څه وي دی پروا مه کوئ ماشاءالله ماشاءالله دې ته وي ایمان او دې لپاره د رسول الله مبارک شفاعت واجب دی او فرشتې دا ټول رسی جانان ته ماشاءالله دا خیش کو دلته نږدې یو علاقه ده په یو مجلس کې 300 کسان پاسېدلي که یو کس پاسي دوه پاسي زمونږ کار دی چې موږ نه زمونږ الله راضي شي موږ خپل پیغام ورسو الله دې دا تبلیغي جماعت قائم و دائم ساتي څوک چې ختمول غواړي الله هغه ختم کړي څوک چې جمعیت علماء اسلام ختمول غواړي الله هغه ختم کړي څوک چې وفاق المدارس ماتول غواړي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ماتول غواړي الله هغه خپل په قهر ووایي څوک چې مدارس ختمول غواړي غټ نه غټ منصب باندې ناست دی الله ته پیژنې هغه نه کرسی واخلې او په پړ مخې پرې ځمکه وغورځئ د فرعون د شداد حامان د ابو جهل هغه صف کې ودرې داسې عبرتناکه سزا وله ورکړي